دې کس ته ډېر په غور سره وګورئ. دا د انسان یو شکل دی. په دې تصویر کې دی ښکاري دی مخکې داسې و، په داسې طریقې سره و، خو چونکې ځان یې اوس بدل کړی دی او دې حد ته رسېدلی دی. په دې دنیا کې دی اوس هم موجود دی. د فرانس شهریت لري، د دغې ملک اوسېدونکی دی. انتوني لیفروډو د ده نوم دی. د ده خواهش دا و چې زه ځان نه ایلین رښکم. تعلیم دا حاصلوو د سپیس په باره کې، او کوشش یې دا و چې زه د سپیس انجینیر رښم. خو چونکې اراده یې چینج شوه او بیا دا غوښتل چې زه یو ایلین جوړ شم، او د بلیک ایلین په نوم یو پراجیکټ ده شروع کړو، او په دغه پراجیکټ باندې د کار هم شروع کړو. خو زمونږ د پښتو په معاشره کې یو سمپل مثال دی چې کله مونږ د پیریانو خبره کوو نو زمونږ سر په هغې کې دنیا انکاري وي. خو ښه باقاعده د امریکې او د یورپ چې کوم ساینسدانان دي هغه په دې کوشش کې دي، دا تحقیق روان دی چې ایلین چې دی دا یو خلایي مخلوق دی، او په دې دنیا کې یعنی په دې کائنات کې دا ایلین چې دی دا موجود دی، او دا ښکاره کول غواړي. دې کس دغه خبرې اورېدلې دي، دغه قصې اورېدلې دي، په دغه تحقیق کې دا اورېدلې دي چې د ایلین 3 ګوتې دي، نو د خپل 2 ګوتې هم کټ کړي دي، د خپل غوږونه هم کټ کړي دي، د خپل وجود چې دی اره اره او سوری سوری کړی دی، او ځان یې چینج کړی دی، حد ته رسېدلی دی. خو الله پاک په خپل کلام کې 4 قسمه چې دي هغه کړي دي. د دغه قسمونو نه بعد الله پاک فرمایلی دي چې انسان چې دی دا ما په ډېر ښه سانچه په ډېر ښه انداز پیدا کړی دی. بل ځای الله تعالی فرمایلی دي چې کله دا انسان خپل خواهشات باندې زندگی شروع کړي، د خپل خواهشات مطابق زندگی تیری او د الله تعالی احکامات چې دی هغه پرېږدي، نو دا بیا انسان نه دی، دا ځناور دی. د ځناور نه هم ډېر مخکې لاړ شي دی. د ده حرکات د ده ناسته پاسته چې دی هغه د ځناور نه هم ډېر شاته لاړ شي. دی بیا ځناور چې دی د ځناور نه هم ډېر بدترین شي. که د دې شکل ته تاسو وګورئ نو هلته په مقامي رسټورنټو کې چې دی بلیک لیسټ کړی دی، د ده نوم یې بلیک لیسټ ته وویشتی دی، ځکه چې د ده ماشومان هم یریږي، زنانه هم یریږي، ټول خلک د ده نه یریږي. نو زه به داسې زندګي څه کوم چې زما نه خلک نفرت کوي، زما نه خلک یریږي. خو دا چونکې غیر مسلمه دي، دین اسلام نه مني، په دین اسلام یقین نه کوي، مذهب نه مني، د الله تعالی احکامات نه مني، خپل خواهشات مطابق زندگی تیری، نو ده په دې پروا نه کوي. خو چونکې که تاسو هم سوچ وکئ چې د ده د زندګۍ به څه مقصد وي، ځکه د ده دا یو نظریه وه، دا یو خواهش و، د ځان نه خو ایلین رخ کو، خو خپل وجود چې دی هغه یې ټوکړې ټوکړې زره زره ارې ارې کو، خپل وجود یې ختم کو. دا ویډیو تاسو وکتله، یقینا چې په دې کې به ستاسو دپاره یو ډېر غټ عبرت وي، او شکر به هم وباسئ چې موږ مسلمانان یو چې داسې قسم چلونه په ځان نه کوو. امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي، د ملګرو سره به یې شیر کوئ، کمنټ به هم کوئ، چینل به هم فالو کوئ چې دغه شان عبرتناکې ویډیو تاسو ته راځي. ډېره مننه، مهرباني.